علما د تاریخ ذکر کوي چې کوم زمانه د صحابه کرامو وا هغه زمانه کې دوه حکومتونه هغه د هغه زمانه داسې حکومتونه تسلیم کېدل چې په هغه زمانه کې پاورفولو دا غیر مقابله بل حکومت نو یو حکومت د روم د عیسایانو دی یو حکومت د ایران والا د مجوسیانو دی لکه موجوده زمانه کې مونږ او تاسو وایو کنه چې امریکا داسې حکومت دی چې د دې مقابله ګرانه ده څه زمانه وړاندې خلکو به وي روس دې سره اټمی پاور دی د دې مقابله ګرانه ده اوس د صحابه کرامو په زمانه کې روم والا عیسایان دا غي حکومت داسې حکومتو چې هغه اټمی اعتبار سره د هغه زمانه پاورفل حکومت تسلیمو یا د مجوسو د ایران والا حکومت دا غي مقابله ګرانه وا قرون صحابه کرام چې الله رب العالمین د ایمان په دولت مالا مال کړو د الله رب العالمین کتاب قران مجید خپل کو اغه اټمی قوتونه د صحابه کرامو په مقابله کې هغه په میدان باندې ټینګ پاتې شوی نه دي چې کله میدان د مقابله رااله صحابه کرامو د قران باندې خپل ایمان ته ترقی ورکړو د ایمان په وجه د هغه ایمانی ترقی نصیب وا هغه د روم قوت مخه تراغله دي شکست خوړلې دي هغه د مجوس او د ایران والا اټمی پاور مخه تراغله دي شکست خوړلې دي هغه د صحابه کرامو مختصره زمانہ د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ زمانہ زمارونو دغه د صحابه کرامو حکومت د عثمان غنی رضی الله عنه په زمانہ کې د افغانستان او د کابل عمر ازمکه دای په قبضه کې راغله او په اسلامی حکومت قائم شوه دي هغه صحابه کرام د حضرت معاویه رضی الله عنه زمانہ د حکومت تا 60 هجری کې د پیښور په ځمکه باندې صحابه کرام راغلي دي او اسلامی حکومت قائم کړي دي یو هغه مرکز د مدینه منوره او د مکه مکرمه دی او هغه زمانه د صحابه کرامو دا یو زماوستا وطن د پیښور زماوستا علاقه دا صحابه کرام د دې ځای پورې خپل حکومت ته وسعت ورکړي څومره علاقه په منځ کې راغلي دي صحابه کرامو فتوحات حاصل کړي دي رونو وجه سوا وجه دار چې هغه د الله رب العالمین دا کلام خپل کړو ځکه د الله رب العالمین پیغمبر فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله رب العالمین د خپل کتاب په وجه باندې بلا قومونو ته الله ترقی ور کوي الله هغه ته عزت او غلبه ور کوي ويذو به اخرين جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای د دین علاوه داسې خلق چې د الله کلام پرېخه دي د الله کتاب پرېخه دي هغه خلق الله پسپا کی هغه الله ذلیل کی هغه الله پاک کته کوي ولې د الله د کلام نه لاس اغستی دي د الله پاک د کتاب سره خپل تعلق مستحکم کړي نه دي نورونو د صحابه کرامو زمانه وا ایمانی قوت په ترقې باندې دي د الله پاک د کتاب سره تعلق دي نو صحابه کرامو سره د دنیا په اعتبار د اسلحه کمې دي خو چې دشمن مخه ترازی رونو غلبه چاته میلاویږي مسلمان ته میلاویږي بیا هغه زمانہ رااله چې د مسلمانانو سره دنیاوی اسلحه د دنیا اسباب مهیا دي او د مسلمان مقابله د عیسائی حکومت سره راځي خپل په دغه زمانہ کې 800 کال بعد چې د مسلمان مقابله د عیسائی فوج سره راځي د دنیا اسباب ډیر دي مسلمان ته شکست میلاویږي ولې اسباب د دنیا ډیر دي خو د ایمان ترقی نشته د قران سره هغه مستحکم تعلق نشته بیا دغه مسلمان شکست خوري ولې دغه کمزوري ایمانی راغلی ده یو دریمه معرکه چې هغه د مسلمان بیا د کفري قوتونو سره راغلی ده په 1857 کې داغه آغاز شوه دی هغه مقابله تر اوسه پورې روانه ده مسلمان سره کمی د اسلحه دی مسلمان سره کمی د ایمانی قوت دی هغه خبره لا روانه ده مسلمان مظلوم دی مسلمان مغلوب دی چې کله د امام مهدی علیه الرضوان زمانه راشي د مسلمان ایمان په ترقې باندې شي
دغه عیسایان بی دغه کفری قوتونه بی خو مسلمان ته به غلبه میلاویږي ولی ایمانی ترقی به نصیب شي.